او من د چانه چې د امن طلبګار یو من د چانه چې د امن طلبګار یو هغه ځان له د چا خپو کې په سجده دي. هاي دا کړی بیا. او من د چانه چې د امن طلبګار یو هغه ځان له د چا خپو کې په سجده دي. او اسرائیل پر راتلو دي خفه نه یو او زمونږ پر هارون الله تازه دي. هاي بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. یو ځای مستاسو کوربه شپ الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. د وخت کې په خپل آفس کې ناس یو موږ سره ډیر محترم موږ ډیر خوږ ملګری شوکت سحر صاحب چې نو موږ سره ملمه دی او په دې خاوره ماشاءالله د دې ځان له یو نوم دی ډیر ښکلي یو ډیر بهترین نظمونه لیکي. څه نظمونه ډیر وایرل شوي هم دي. نو ورسره خبرې کوو. شوکت صاحب السلام علیکم. ډیره مهرباني شپ الله صاحب شکریه. څنګه حال دی؟ خیر خیر دی چې خیر دی صاحب. کتونکو خو بخیر شاید چې تاسو پیژنئ خو که بیا هم تاسو نه پیژنئ نو مختصر شان تاسو خپل تعارف وکړئ بیا بخیر د کلام تاسو ووایئ. نو زما خو شوکت سحر یم جي. ښه جي. او د فیضي مکړه سره مې تعلق دی. ټیک. او داسې د شاعرۍ هغه چې څنګه حق دی هغه شی خو نشو ادا کولی ځکه چې هغه خو یو ډېر پوهه غواړي او دا ده چې د خپل هغه پوهې مطابق څه خدای خو غړې وړې لیکو جي. ټیک نه دا سحر دې څنګه ښودلی لکه سحر خو بس د دې ورځې آغاز کېږي. او سحر چې دی نو دا مې په دې بنیاد ښودی دی چې لکه د ورځې آغاز او ابتدا او رڼا هغه د سحر نه راځي. صحیح. او د سحر کې د ماحول چې एकदम ډېر ښکلی مطلب ډېر غټ سوچ دی کړی. جی او زمونږ د زندګۍ هغه چې مونږ وایو چې دا ټول عمر داسې سحر سره. ټیک. شاعرۍ کې د زده کړه چا نه کړې ده یا شوق څنګه را پیدا شو دلته دې ماحول ته راتګ که نه؟ نن سبا خو شاعري ګرانه شوې هم ده اسانه شوې هم ده او بدنامه شوې هم ده ظاهره خبره ده. نو زده کړه چا نه کړې ده څوک دې فالو کړی دی که څنګه؟ اوله خبره خو ما تاسو ته مخکې وکړه چې داسې د شاعرۍ کې کوم هغه شانې شاعر خو نه بیا خبره ده چې نه یو جي. خو بیا هم دومره خبره ده چې شوق مې خو ډېر د وړوکوالي نه و. صحیح. خو د دې دور دا شاعران چې دي نو لکه هغه عام طور باندې هغه بعضې الفاظ داسې استعمالوي چې هغه د مذهب سره د اسلام سره د قرآن سره موافق نه دي. ټیک. نو یو د ټولو نه غټه مسله خو ماته دا چې یاره زه دې داسې شعر ونه لیکم چې هغه د مذهب او د اسلام خلاف ځکه چې موږ مسلمانان یو کلمه ویلې. صحیح. خو بیا هم په دې وخت کې هغه شاعران مخې ته زیات راځي کم خلق چې یعنی داسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه غیر مناسب الفاظ. نو هغه شنې الفاظ خو موږ نه لیکو. خو بهرحال بیا هم دا چې ځان له څه ټوټه پوټه شاعري کوو نو د وړوکوالي نه د دې سره شوق وځي. ټیک. صحیح. کلام به څه وایه کتونکي په تمه؟ کلام خو به دا ووایم چې دا یو د دې پېښور واقعه په باره کې مې یو څه شعرونه لیکلي چې کم یو در نه به د امن ته مدار شم کم یو در نه به د امن ته مدار شم په جومات کې هم بلا سړي خوارې دي او په پنجاب کې د رڼا ډېوې بلیږي او د خیبر کورونه وګوره تیارې دي. په پنجاب کې د رڼا ډېوې بلیږي او د خیبر کورونه وګوره تیاره دي او د بهار د رنګینو وختونه لاړل او د خزان سپېره بادونه راخواره دي او د نمرود د قافلې سړي دنیا دي. د نمرود د قافلې سړي دنیا دي او ابراهیم سره په صف کې پښتانه دي او شرمخان دي په سړه سینه وده شي شرمخان دی په سړه سینه وده شي او د پښتون وینې اسکلې دي ماړه دي. شرمخان دی په سړه سینه وده شي او د پښتون وینې اسکلې دي ماړه دي او په لستوڼو کې مارانو مزې وکړې مارانو مزې وکړې او پښتانه په ځان پوهېږي نه وده دي. او من د چانه چې د امن طلبګار یو من د چانه چې د امن طلبګار یو هغه ځان له د چا خپو کې په سجده دي. دا کړی بیا. او من د چانه چې د امن طلبګار یو
هغه ځان له د چا پوکې خپو کې په سجده دي ډېر ښه دی دا او ډېر اسرائیل په راتلو دي خفه نه یو خو زمونږ پر هارونه لا تازه دي هاي 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 اسرائیل اسرائیل په راتلو دي خفه نه یو خو زمونږ پر هارونه لا تازه دي ډېر ښه دی او د کابل نه هندوستان ته ولې نه ځي د کابل نه د کابل نه هندوستان ته نه ولې نه ځي د بابک بعضې خبرې عجیبه دي ډېر ښه دی ډېر ښه دی بابک صاحب د پکې څنګه یاد کړی دی دا خو جی بابک صاحب دا یوه خبره کړې وه که نه جي بلکل جي چې دوی د دې مونږ دا وایو چې د افغانستان ولا راغلي دلته د د افغانستان نه هلته کې ولې نه ځي هلته ولې نه ځي دا ټیک دی د کابل نه هندوستان ته ولې نه ځي او د بابک بعضې خبرې عجیبه دي او د وطن واکدار زمونږ د سر قاتل دی د وطن واکدار زمونږ د سر قاتل دی زمونږ سر کې هم بوس نه دي ښه مازغه دي ډېر ښه دی د وطن واکدار زمونږ د سر قاتل دی زمونږ سر کې هم بوس نه دي ښه مازغه دي او پېښوره دا د چا ازار وهلی پېښوره دا د چا ازار وهلی د سرو وینو جنازې مې په اوږه دي او ستا د ظلم انتها سره غوڅېږي ستا د ظلم انتها سره غوڅېږي او د سحر د زړه تارونه ډېر کچه دي سحر صاحب ډېر زبردست دا وایي مهرباني ډېره زبردست ماشاءالله شکریه قدرمنو کتونکو تاسو د سحر صاحب کلامونه واورېدو حقیقت دی چې ډېر لوی درد یې پکې او ډېر د زړه نه لیکلی شوي دي او د ښه شاعره یا مطلب دا دی چې د کوم سړي سره چې انقلابي سوچ وي یا په زړه کې د درد وي نو هغه چاته هم دا نه وي چې زه ښه شاعر یم څنګه چې دوی په سټارټ کې ووایي شاعري چې ده که نه خاص کر نن سبا چې کوم شاعري د ګپ غوندې ته جوړ شوی دی اکثر ما ته ملګري وو یا شاعرانو سره پروګرامونه کوه سهار صاحب ناست دی تاسو دا خبره بده ونه ګڼئ خو زه یم زما چې کوم سوچ دی یا زما کوم منټلیټي ده زما په دې فالوورس کې داسې سنجیده خلک چې دی ښه خلک پکې مشته چې هغوی دا بعضې څیزونه نه خوښوي ځکه چې اوس څه پکې پاتې نه دي داسې شاعران که الله په دې ځمکه پیدا کړه نو زما سپورټ او زما هر ټایم به ورسره انشاءالله تابعدار یم یم مولانا شفیع الله صاحب ډېره شکریه تھینک یو جی خپل ګور بشپ الله ته ورکړي اجازه وګورم همدم ټي وي د لوی الله په امان